هغه واړه علامات خو اوس هم ښکاره شوي دي، هغه اوس هم هغه دا لوی علامات دي. واړه علامات دا دي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خلک به د حرامو څیزونو نومونه بدلوي او هغه به استعمالوي. د حرامو څیزونو نومونه به بدلوي او هغه به څه کوي؟ استعمال به وي. د شرابو نوم یې بدل کو، د سود نوم یې بدل کو، بدل یې نه کو. د سود نوم یې بدل کړی، منافع ورته وایي. سود ته څه وایي؟ منافع ورته وایي. نو د حرامو څیزونو به نومونه خلک بدلوي او د هغې استعمال به کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هغه خلک چې په بدن به یې کپړه نه لرله او په خپو به یې پیزار نه لرو، هغوی به د یو بل سره په ګاډو په بنګلو کې مقابلې شروع کړي. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ښودو وی ښځې به زیاتې شي او نارینه به کم شي. ښځې به زیاتې شي او نارینه به څه شي؟ کم شي. کورونو کې هر کور کې وګورئ جینکۍ زیات دي که هلکان زیات دي؟ جینکۍ زیات دي. د هر ملک د تناسب سره چې وګورئ د نارینهو تعداد کم دی په نسبت د ښځو باندې. دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي د ټنګ ټکور سامان به زیات شي. د ټنګ ټکور سامان به څه شي؟ زیات شي. څومره زیات شوی دی؟ محرابونو ته زموږ د جوماتونو محراب ته راورسېدو نو د موبایل کې دا ټول ټنګ ټکور نه دی، کو د مولا ویډیو د پاغم ټنګ ټکور لګېدلی دی او کو د عام سړي د پاغم ټنګ ټکور لګېدلی دی او بس ټنګ ټکور د هغې ته اوس اړو سره څوک ګناه نه وي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا هم دی چې ګانو بجانو واله ښځې به زیاتې شي. هغه درنې کورنۍ چې د هغې د ښځو لپټه به چا نه لیدله، د هغې لورګانې نن سبا په ټیک ټاک باندې ګډېږي. د هغه کورنو زنانه چې د هغې ناوېګانې به راوستې شي په هغې به یې لس لس پردې غورځولي د پاسه. د هغې کورنو ماشومان نن سبا په ټیک ټاک باندې ګډېږي. او د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا هم ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی فحاشي به زیاته شي، بربنډتوب به زیات شي، زیات به شي. او ښکاره په ننداره به فحاشي کېږي، ښکاره په ننداره باندې به غوریاني کېږي او څوک به شرم هم نه محسوسوي چې دا ناروا کومه. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. خپلې معاشرې ته وګورئ، دا ټول علامات موجود دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وي اخر زمانه چې راشي د زنانو کپړې به کمزوري شي. چوس لباس، تنگ لباس، نری لباس په زنانه استعمالوي. تاسو ګورئ که نه زنانو په لباس باندې لږ نظر ور واچوئ چې څنګه لباس نن سبا ښځو خپل کړی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی اخر زمانه کې به خپل ایمان ټینګول داسې ګران شي، داسې ګران شي که نه لکه په تیزه سیلۍ کې بله ډیوه وړل. یقین په الله که نن هم هغه وخت راغلی دی. خپل ایمان ټینګول انتهایی مشکل کار دی. په دې زمانه کې چې یو انسان خپل د ایمان او د اسلام حفاظت کړي دا غټه خبره ده، غټه خبره ده. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ایمان او د اسلام حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.